سلامونه د 1200 خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې هم د مهمو پیښو سرټکي. پرېکړې ته په تمه کېدل، سلا او مشورو ته دوام ورکول. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي بایدن تر اوسه د افغانستان نه د ځواکونو د ویستلو په اړه باندې پرېکړه نه ده نیولې. د ملګرتیا ډله د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه. Nora is also an Afghanistan folk. د افغان ښځو د ملګرو ډلې په هېواد کې د روان تاوتریخوالي او مخیسو وژنو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. د انسان تښتونکو له لوري ربړول د خوشې کېدو نه څرک نه لګېدل. د عبدالرؤف پلار وایي چې د عبدالرؤف نوی غږیز پیغام ورته رارسېدلی دی، زړه بوږونکی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې بایدن تر اوسه پورې هم له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ویستلو په اړه باندې هیڅ ډول پرېکړه نه ده نیولې. جیک سالیوان وایي چې جو بایدن غواړي د افغانستان نه د ځواکونو وتل باید منظم او همدارنګه مسؤلانه واوسي. سالیوان پر خبره بایدن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو راتلونکي پوځي شتون څرنګوالي په اړه باندې سلا او مشورو نه وروسته د امریکا په ګټه باندې خپله پرېکړه ونیسي. Well, President Biden actually had the opportunity. ولسمشر بایدن تر اوسه له افغانستان نه د ځواکونو وتلو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده نیولې. ټول هغه موارد چې د دغې قضیې په اړه کېږي څېړنې او د ټولو واقعیتونو وړاندې کولو سره پرېکړه نیسو، او ولسمشر بایدن به د امریکا ګټو ته په پام کې نیولو سره پرېکړه نیسي. Headed to Brussels to meet with his د افغانستان ښځو د ملګرو په نوم د نړیوالو 15 هیوادونو د استازو جوړې یوې ډلې افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او مخیزو وژنو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. دا ډله په افغانستان کې مخیزو وژنو او د تاوتریخوالي دوام هغه څه چې د طالبانو حقاني شبکې د داعش خراسان څانګې په ګډون ترهګریزې پیښې غندلې دي، ویلي چې دا کار د سولې پرمختګونه له خنډ سره مخامخ کوي. د افغانستان ښځینه مېرمنو ډلې د رسنیو او خبریالانو، د مدني ټولنې غړي، د دولت کارکوونکو، دینی عالمانو مخیزو وژنو درېدو غوښتنه کړې ده او د دې پیښو د عاملینو ځواب ویونې غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وروستي راپور پر بنسټ د 2020 کال سپټمبر جنوري 21 نه د 2021 کال پورې 11 بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي راپور خپور کړ. نوی تعلیمي کال د ولسمشر غني له لوري پرانستل شو. ولسمشر غني په دې مراسمو کې وویل چې ښوونځي او هغه سوله غواړي چې ټول افغانستان په ازاده توګه پکې ژوند وکړي. ولسمشر غني د دې کال پرانستلو سره ویلي چې سږ کال په افغانستان لپاره ښوونیز کال واوسي او د پوهنې او د لوړو زده کړو وزارتونو ټولو کارکونو معاشونه به برېښناییز واوسي او دا کار د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. غني په دې برنامه کې د ښوونکو د معاشونو د زیاتوالي د کال تر نیمایي پورې ټولو ښوونکو ته ژمنه ورکړه. د بلخ ولایت کې د 9 کلن ماشوم زړه بږونکی غږیز پیغام له غبرګونونو سره مخ شوی دی. د 9 کلن ماشوم کورنۍ وایي چې تېره ورځ د دې ماشوم نوی غږیز پیغام ورته رارسېدلی دی او اورېدل کېږي چې یاد ماشوم د انسان تښتونکو له لوري ځورول کېږي. کورنۍ وایي چې حکومت تر اوسه پورې عبدالرؤف خوشې کېدو لپاره هیڅ کار نه دی کړی او همدارنګه طالبانو له لوري هم تازه کار نه دی شوی. عبدالرؤف څو میاشتې وړاندې د انسان تښتونکو له لوري په بلخ ولایت کې وتښتول شو. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې امریکا او ناټو ځواکونه یو ځای افغانستان ته تللي دي او یو ځای به له دې هېواد څخه بهر کېږي. فلیپ ریګر تایید کړې ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي شتون څرنګوالي په اړه باندې وروستۍ پرېکړه نه ده نیول شوې او دا د ولسمشر تر څېړنې لاندې مسئله ده. ورته وخت کې د ناټو بهرنیو چارو وزیران بروکسل ناسته کې شونې ده د افغانستان امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه باندې په 2 ورځنۍ ناسته کې خبرې وکړي او همدارنګه پرېکړه به ونیسي. د ناټو بهرنیو چارو وزیرانو ناسته نن او سبا دوام پیدا کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر بلنکن هم پکې ګډون کوي.
طالبانو لاس باندې د لوګر څرخ ولسوالۍ سقوط په اړه ضد نقیض ادعاوې خپرې شوې دي. طالبانو ادعا لري چې د ولسوالۍ مرکز او چاپریال نیولی دی، خو د ملي دفاع وزارت وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده او یوازې د ولسوالۍ ودانۍ له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال شوی ده، هغه هم د خلکو پر غوښتنه شوی کار دی. د لوګر والي طالبانو په لاس د ولسوالۍ سقوط او د امنیتي ځواکونو هوایي برید کې ملکي کسانو ته د تلفاتو او اوښتو راپورونه رد کړل. په میدان وردګ ولایت کې بیا امنیتي ځواکونو له لوري د الیپور په اړوند کسانو قرارګاه باندې د برید او د ځینو مهماتو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی دی. عملیات کې زه خپله وم موږ د ولس په غوښتنه چې زموږ قوتونه په دوو مکتبو یو مسجد کې ځای په ځای وو خپل قوتونه د دې درو ځایو څخه وایستل ول چې د کال درسي کال شروع کېده او خپل بیسونه مو انتقال کړه. د الیپور د خوانه او د ملاتړو د خوانه چې دا کار صورت نیولی ده هغه به د خپلو کړنو او اعمالو په جزا باندې رسو د قانون په چوکاټ کې. هیڅ څوک د قانون نه لوړ نه ده او موږ به د تاسې د ورونو چې په دې حادثه کې شهیدان شوي د هغو بدل به د قانون په چوکاټ کې اخلو او دا ظالمان به راولو او د قانون منګولو ته به یې سپارو. د لوګر څرخ ولسوالۍ د سقوط په اړه باندې چې ضد نقیض خبرې شوې دي بحث لرو. د لوګر والي عبدالقیوم رحیمي را سره پر لیکلې. رحیمي صاحب مننه کوم. غواړم وروستي جزئیات له تاسو څخه واورم. د لوګر څرخ ولسوالۍ طالبان ادعا کوي چې نیولې ده، تاسو ادعا د دې کوئ چې نیولې نه ده، د امنیتي ځواکونو تر لاس لاندې ده. اصلا خبره څه ده؟ تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. موږ طالبان ادعا کوي او د دې ادعا غلطه ده. موږ ادعا نه کوو، موږ واقعیت درته وایو او زه په خپله دې عملیاتو کې وم. څرنګه چې تاسو وویل موږ امنیتي ځواکونه او زموږ د ولسوالۍ هسته ډېره موده مخکې بنا پر بعضې ملحوظاتو انتقال شوې وه، خپل اصلي ځای نه انتقال شوې وه همدې ځای ته چې دوه مکتبونو ته او یو مسجد ته نږدې وه او کله چې جنګ کېده د مکتب شاګردان متضرر کېده. متاسفانه د طالبانو په ډزو کې مکتب ډېر ویجاړ شوی و. موږ د دې منطقې نه خپل تاسیسات او خپل قوتونه را انتقال کړه هغه اصلي ځای ته چې د ډبر منطقه ده او مکتبونو مو معارف ته ور وسپارل. نن د معارفو سره زما جلسه وه چې انشاءالله دوی به د ترمیم او هغه کوي او مکتب به فعاله کوي. موږ خپل قوتونه د بله اول پوښتنه همدا مطرح کیږي، ولې د امنیتي ځواکونو پوسته یا هم ولسوالۍ تعمیر په یو ښوونځي کې ووسي؟ ښوونځی خپله وایي چې د جګړو له امله یې زیان لیدلی. نوی ښوونیز کال هم پیل شو، زده کوونکي چیرته درس وایي تر څو دا ترمیمیږي؟ زموږ تاسیسات په مکتب کې نه وه، مکتب ته نږدې وه. نو چې کله مکتب زیان لیدلی دی؟ مکتب زیان لیدلی دی، بالکل زیان لیدلی دی د طالبانو په ډزو کې چې هغه مکتب یو یې جوړ دی او بل یې ترمیم په حالت کې دی. انشاءالله سږ کال به موږ هلته درس ولرو. دا فیصله محکمه کړې وه 2 کال یو نیم کال مخکې کال کورونا وه چې موږ دا انتقال نه دی کړی. سږ کال مو په دې انتقال کړه چې کورونا نشته او درس به دوام وکړي انشاءالله. والي صاحب ولې تر دې کچې پورې تاسو امنیتي ځواکونو ضعف پر څه کې وینئ چې د ولسوالۍ ته نږدې یعنې نږدې څیرمې سیمې ته وسلوال راځي پر ولسوالۍ باندې برید کوي، حتی ادعا د دې کېږي چې ولسوالۍ سقوط کړې ده؟ فکر کوي ولې دا کار کېږي؟ ضعف پر کوم ځای کې دی؟ د دوی ادعاګانې لکه همیشه دروغ دي او مسله داسې ده چې دوی راځي او غلچکي بریدونه کوي د مسجدونو نه، د خلکو د کورونو نه، د خلکو د باغونو نه او په دې دا کارونه کوي چې موږ عکس العمل وښیو او ولس متضرر سي او دا کار موږ نه کوو او په دې مو دا انتقال وکړو. نو اوس مهال هم چې تاسو وایئ چې ودانۍ د تاسو تر کنټرول لاندې ده، ولسوالۍ مو کوم ځای ته وړې ده؟ په خپل ځای باندې دی؟ هماغه د ولسوالۍ تر ودانۍ تر کنټرول لاندې تاسو هماغه باندې بس نه کړې که نه نورو ځایونو باندې هم عملیات کوئ؟
موږ په سر کې دوامدار عملیات لرو او ولسوالي او خپل امنیتي ځواکونه موږ داسې یو نقطې ته انتقال کړي چې هغه مرکزی نقطه ده او د طالبانو لار به د میدان وردګ او غزنی او سرخ او نور ولسوالي سره تړي او خپل معرف به موږ د طالبانو په منطقه کې هم که د معرف مکتب دی موږ هغه ته کتاب ورکو معلم ورآستو او ټول کوو خپل مسؤلیت من حیث یو مسؤول سرته رسو والي صاحب بله اوس هم چې دغه امنیتي ځواکونو ځای تغیر کړی دی اوس مال وای داسې یوه نقطې ته مو وړي هغې نقطې څخه کولی شي چې پر ټولو څرخ ولسوالۍ باندې حاکمیت ولرئ بالکل موږ حاکمیت ګوري د حتی هغه منطقې چې طالب ادعا کوي چې د دوی په کنټرول کې دی هغه منطقو ته زه من حیث والي تګ راتګ لرم دوی دا هغه نه لري دومره نه امکانات لري نه دا غیرت د جنګ په کې شته چې دوی زموږ مخنیوی وکړي صرف خلکو ته مشکل جوړوي او د دوی د جنگ فعلا یو ناجایز جنگ ده د افغانانو په ضد ده د مسلمانانو په ضد ده او یو بغاوت ده چې دا باید ودروي والي صاحب تاسو وایئ چې تاسو څرخ ولسوالۍ ته ځئ پوښتنه دا ده چې تاسو د هوایي ځواک پر مرسته امنیتي ځواکونو پر مرسته باندې تللی شئ هلته هم خلک څه وکړي هیڅ نوع هوایي ځواک په څرخ کې استفاده شوی نه ده صرف زموږ ځمکنی ځواک و د دې ته موږ لوګر کې ډېر کم ضرورت پیدا کوو چې هوایي ځواک په تکلیف کو موږ خپل دفاع خپل د لوګر ولایت امنیتي قهرمان ځواکونه کوي ولس زموږ د خوا ولس ته هیڅ زورونه نشته د ولس دغه فعلا هم چې موږ د عملیات لپاره تللي وو هلته په لسهاو پروژې زموږ جریان درلود چې جنګ هم هو هلته پروژې زموږ جریان لري تاسو پروژه هلته جریان لري عملیاتونه هم ترسره کوي خو بیا هم وسلوال د ولسوالۍ ته نږدې سیمې ته راځي ګورئ د جنگ په مسله کې تاسو که وګورئ کابل کې هم انفجار کیږي که وګورئ مسله هم دا دی چې تاسو هم وایئ چې پلازمینه کې انفجار کیږي تاسو پلازمینې څخه وځو تاسو لوګر کې اوس مهال د ولسمشر استازی یاستئ خلک له تاسو څخه توقع لري چې امنیت ورته راولئ خلکو امنیت خوندي کړل شي امنیتي ځواکونو مسؤلیت هم همدا دی پر داسې وضعیت کې خلکو امنیت خوندي دی بالکل خوندي دی د لوګر د ولسونو امنیت تر کابل کړی بهتره خوندي دی حتی له پلازمینې تاسو وایئ چې ښه دی خو په څرخ کې ولسوالۍ ته نږدې سیمه نیول کیږي دا لا ښه دی ګورئ د په دې جنګ کې حلوا نه تقسیمیږي هغه به هم جنګ کوي زه به هم جنګ کوم او تاسو سوال داسې دی لکه چې تاسو د افغانستان نه اوسئ او د افغانستان په وضعیت باندې پوه ونیسئ جګړه کې دا مهمه ده چې جګړه شوې ده جګړه کې د بریا خبره هم باید مطرح شي ځکه ته هر کله چارواکو ویلي چې په جګړه کې بریا د دوی دی بالکل بریا زموږ ده او بریا به زموږ وي او په دې کې هیڅ شک نشته او موږ قهرمان امنیتي ځواکونه چې دي هغه په زغر د خپل د ملت څخه دفاع کوي ډاډ ورکوي د لوګر خلکو ته چې راتلونکي پسرلی چې اوس مهال پیل شوی درشل کې استو د خلکو لپاره د امنیت کال واوسي نه تنها ډاډ ورکوم بلکې خپل د ولسونو سره یم په داسې ځایونو کې چې څوک باور نه کوي زه همالته یم او خپل د ولس سره به یم او هر هغه تروریست هر هغه یاغي او باغي چې زما ولس ته ضرر ورسوي هغه ته به جزا ورکوو ډېره زیاته مننه کوم والي صاحب چې وخت کړکور مودان د خبرونو دوام هند او افغانستان سوداګریزه نښلتیا او همدارنګه د امنیتي مرستو پراختیا په اړه باندې سره هوکړې ته رسېدلي دي حنیف اتمر تېره ورځ هند ته ولاړ او د هندي سیار سره یې په لیدنه کې د سولې نوي هڅو او د دې بهیر د اسانتیاو همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو مرستو په اړه باندې خبرې وکړې هندي رسنیو لیکلي دي چې دواړه لورو د امریکا له لوري د سولې نوې کړنلارې او همدارنګه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو سازمان په مدیریت سره ناستې ترسره کېدو ماسکو ناسا کې د هند د ګډون په اړه باندې خبرې کړې دي د هند بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې د افغانستان سره د ژمنو باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې هند افغانستان سولې ته د رسېدو په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي او همدارنګه سوله ایز افغانستان سره هم مرسته کوي
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل به مسؤلانه ووسي. لیوت آستن وړ ماښام افغانستان پرېښودو سره د ناټو په مقر کې خبریالانو ته وویل طالبانو سره لاسلیک شوې هوکړه باندې غور وروستی شوی نه دی او د سرتیرو وستلو په اړه باندې جو بایډن پرېکړه نیسي. آستن پر خبره طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او امریکا یې د کموالي باندې کار کوي تر څو پورې د سیاسي حل لارې زمینه برابره شي. بل لوري د ناټو عمومي منشي د دې تړون بهرنیو چارو وزیرانو ناستې په درشل کې ویلي دي چې د تړون غړیو پرېکړه په افغانستان کې د سولې پرمختګونو او شرایطو پورې تړاو لري. له دې وړاندې د له طالبانو څخه هم غوښتنه کړې ده چې تاوتریخوالي ته کموالی ورکړي او د سولې پرمختګ لپاره عملي ګامونه هم واخلي. که څه هم تر اوسه افغانستان کې تر مې میاشتې وروسته د امریکا پوځي شتون څرنګوالي په اړه پرېکړه نه ده نیول شوې. د دغه هیواد د دفاع وزیر کابل ته د خپل سفر په پای کې وایي چې د امریکایي ځواکونو وتل به مسؤلانه وي. لیوت آستن کابل کې تر څو ګړیزې میاشتې ده او د ولسمشر غني غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان او افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته د افغانستان خوشي کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې ولسمشر غني ته د کوم پیغام لیږدونکی نه و او کابل ته د سفر موخه د افغانستان دولت اندېښنو ته غوږ نیول و. نوموړی ټینګار کوي چې په پایله کې به په افغانستان کې د ځواکونو شتون او یا هم وتلو په اړه جو بایډن پرېکړه ونیسي. I didn't carry a message or to convey a message to the president. زه ولسمشر غني ته د کوم ځانګړي پیغام لیږدونکی نه وم. غوښتل مې چې د هغه اندېښنې واورم او د هغه لیدلوري په اړه وپوهیږم چې نوموړی له وضعیت څخه لري. نوموړي سره خبرو رښتیا هم را سره خورا مرسته وکړه. د ځواکونو په اړه هره پرېکړه به زما مشر جو بایډن ونیسي او یوه کره نیټه کې به د پایمهال او یا د ځواکونو وتلو لپاره یوه بله نیټه اعلان کړي. The decision that the president will make at some point in time. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه بولي او ټینګار کوي چې یوازې د تاوتریخوالي لږوالی کولی شي د یوې سیاسي حل لارې پر مټ د جګړې پای لپاره شرایط برابر کړي. It's obvious that the level of violence. دا څرګنده ده چې د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده. موږ رښتیا هم غواړو ووینو چې تاوتریخوالی لږوالی موندلی. زما په آن که چیرې دغه لږوالی رامنځته شي رښتیا به هم یوې اغیزمنې ډیپلوماټیکې هڅې لپاره زمینه برابره شي. Some really fruitful diplomatic work. په دې وروستیو کې NBC خبري شبکې د دوو امریکایي وګړو په حواله کړي چې ښایي د بایډن اداره افغانستان کې د دغه هیواد د ځواکونو شتون شپږو نورو میاشتو لپاره هم وغځوي. طالبانو بیا د دغې چارې له پایلو خبرداری ورکړی. د امریکا دفاع وزیر چې هند څخه افغانستان ته راغلی و بلجیم ته لاړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن هم نن بروکسل کې د ناټو غړو هیوادونو ناسته کې ګډون لري. افغانستان کې د ناټو ونډه او چین او روسیې په اړه اندېښنې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې د اجنډا پورې تړلې موضوعګانې دي. موږ د سولې روانو هڅو څخه ملاتړ کوو. تر اوسه په افغانستان کې د ناټو راتلونکي شتون په اړه هیڅ پرېکړه نه ده نیول شوې. بهرنیو چارو وزیران به تر یوې راتلونکې ورځې پورې په اړه به خبرې وکړي او په مشورې به پرېکړه ونیسو او د طالبانو څخه مې غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی کم کړي او سولې لپاره د عملي ګامونه اوچت کړي او خپل اړیکې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره پرې کړي. له دې سره د ناټو لوی منشي ټینګار کوي چې دغه تړون تر 2024 کال پورې د افغانستان امنیتي ځواکونو څخه مالي ملاتړ کوي او دغه ځواکونه به تمویل او تجهیز کړي. ناټو اوس مهال 1000 پوځیان افغانستان کې لري چې د 2500 امریکایي سرتیرو ترڅنګ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزنې او سلا مشورې بوخت دي. بیا هم ښه راغلاست. کمال خان بند د هیواد له سترو بندونو څخه دی او چارې هم بشپړې شوي دي او سبا به پرانستل شي. د اوبو تنظیم اداره وایي چې کمال خان بند چې نیمروز ولایت کې دی کار یې بشپړ شوی دی او سبا د ولسمشر غني له لوري پرانستل کیږي. دا اداره وایي چې د کمال خان بند 9 میګاواټه برېښنا تولیدوي او همدارنګه 52 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه کوي. سلګونه خلکو ته هم د کار زمینه پکې برابریږي.
د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا یو تن غړی وایي چې د دې ګوند کنګره چې د عطا محمد نور له لوري جوړه شوې وه تقلبي او ګوندیزې کنګرې معیارونو سره برابره نه ده. دی وایي د اسلامي جمعیت ګوند خپله کنګره د استانبول ناست نه وروسته د ټولو سره تر مشورې وروسته ترسره کوي. د عطا محمد نور په مشرۍ د اسلامي جمعیت ګوند جلا شوې څانګې کنګرې ترسره وي څخه ګوت شمېرې ورځې وروسته د مخالفت لومړنی غږ دلته د افغانستان لویدیځ څخه پورته کیږي. د اسلامي جمعیت ګوند مشرتابه غړی محمد اسماعیل خان چې کنګره کې شتون درلود اوس بیا وایي چې دغه ناسته کې د منځګړیتوب لپاره ګډون کړی و. نوموړی وایي چې ترسره شوې ناسته او ټاکنې د یوې ګوندیزې کنګرې له معیارونو پرته او هغوی ته د منلو وړ نشي کېدی. این کنگره از نظر ما نه معیاری است نه واقعی است و نه هم کنگری طرف قبول افراد بزرگ جمعیت و مجاهدین جمعیت اسلامی افغانستان است. مجلس ترک کردیم بعد از ما که اینها دست به انتخابات زدن که انتخابات کاملا تقلبی، کاملا ساختگی و دور از واقعیت تعیین یک کنگری حزبی است. امیر صاحب محمد اسماعیل خان یکی از رهبران پیشتاز نامدار جمعیت اسلامی افغانستان و مورد احترام در میان اعضای جمعیت اسلامی افغانستان است. اما کنگره یا مجمع عمومی جمعیت اسلامی افغانستان که در 28 اوت گذشته برگزار شد کاملا منطبق به ارزش‌ها و معیارهای حزبی و پذیرفته شده در عرف جمعیت اسلامی افغانستان برگزار شده است. نوي کال لپاره د هلمندیانو هیلې څه دي؟ د دې پوښتنې ځواب ډیر ساده دی. د جګړې څخه لرې فضا کې د ژوند نفس زمینې برابرول زموږ همکارانو د هلمندیانو هیلې په دې راپور کې رانغښتي دي. هلمند هغه ولایت چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان د جګړې مرکز و اوسیدونکي د افغانستان د ټولې جګړې دروندوالی په اوږو کړی. هغه مهال چې دغه ولایت کې تاوتریخوالی لږوالی موندلی. تا دې وکړي چې په راتلونکي کې هر کال دغسې د نوروز د په یو ښه توګه تیر شي. د هلمند د خلکو امیدونه دغه دی اولین خو سوله ده. د مذاکراتو د دواړو خواو څخه غوښتنه کوي چې نور دې د سولې پروسې ته غاړه کښېږدي او د سولې لپاره دې مثبت ګام واخلي، د جنګ څخه دې نور لاس واخلي. هلمند کې فرهنګي بنسټونه هیلهمند دي چې نوي کال دغه جګړه ځپلي ولایت کې د سترو پراختیایي پروژو د چارو پیلامه سي. زموږ ټولو هیوادوالو دا نوی کال په نیک پال باندې نیولی دی. ټول د دې دپاره هیله لري چې دا کال زموږ په هیواد کې د خوشحالۍ، سمسورتیا، سولې او امن کال سي. له دې سره هلمند نړۍ کې د نشه یي توکو د تولید تر ټولو لوی مرکز شمیرل کیږي. کرنیز مسؤلین هیلهمند دي چې دولت وشي کړای هغه کروندګرو سره مرسته وکړي چې دغه تباه کوونکي بوټي د لوړې بیې لومکي نه لویږي او کوکنار نه کري. د بزګرانو تولیداتو ته مو ښه مارکیټینګ کړي او په دې برخه کې د بزګرانو پر اقتصاد باندې مستقیما تاثیرات وکړي. د هلمند نوی کال نسبتا هوسا چاپیریال کې پیل شو، خو د درو کسانو د تلین غونډه پکې وه چې تیر کال د بزګر جشن په ورځ د دغه ولایت په مرکز کې د چاودنې قرباني سول. دغه چاودنه پکې 10 نورو کسانو ته مرګ ژوبله هم واړوله. 1499 کال د هیواد رسنیو ټولنې لپاره د تلفاتو څخه ډک کال تیر شو. له کرونا نیولې تر نا امنۍ ټولو د رسنیو کارکوونکو او خبریالانو پر وړاندې باندې ناخوالې وزېږولې. دې راپور کې مو د 1499 کال رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په ستونزو باندې بیاکتنه کړې ده. د تیر نوي کال لومړۍ ورځ په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ پراخوالي له 26 ورځې سره برابره وه. هغه ویروس چې په افغانستان او نړۍ کې ژوند ګډوډ کړ. خبریالانو دنده درلوده او دنده لري چې دا ویروس هم پر وړاندې ونه توانید د دوی د اطلاع رسونې پر کار باندې اغیزه وکړي. د رسنیو ملاتړي بنسټونو د شمیرو پر بنسټ د آریانا او آریانا نیوز تلویزیون کارکونکي سلیمان یوسفي، د پژواک خبري اژانس د اداري برخې مسؤل شاه محمود هارون، د باختر اطلاعاتي اژانس خبريال پروین رفیقي، د ملي تلویزیون خبريال نوید اعظمي او مینا رفیع هغه 15 تنه د رسنیو کارکونکو ول چې د کرونا له امله یې ژوند وبایلود. خو هغه ګواښ چې همیشه د خبريالانو لپاره په کمین کې دی ترهګریزې پیښې دي چې د تیر کال په پرتلې سره د خبريالانو او د رسنیو کارکونکو پر وړاندې باندې نوکه تیزه شوې ده. خبريالانو مرکز د روان کال کې 114 د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي چې له دې ډلې 11 ترور دی.
په کال کې د جوزا په 10 نیټه د مقناطیسي مان چاودنې په ترڅ کې د خورشید تلویزیون خبريال او همدارنګه تخنیکی برخې یو تن همکاري ووژل شو. د لړم په 10 نیټه باندې په کابل کې د مان چاودنې له امله پخوانی خبريال او د مرکزی بانک مطبوعاتي برخې سلاکار یما سیاواش ووژل شو. د یما سیاواش غم سوړ شوی نه و چې 15 ورځې وروسته هلمند ولایت کې د آزادۍ رادیو خبريال الیاس داعی ووژل شو. د لندۍ میاشتې په 20 نیټه باندې ننګرهار سیمه ایست ټلویزیون کې خبرياله ملاله میوند ل خپل موټر چلونکو سره یو ځای ننګرهار ولایت کې د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. په غزنی ولایت کې رحمت الله نگزاد د نامعلومو کسانو له لوري ترور شو. ورسته بیا په غور ولایت کې د غور غږ رادیو مسؤل بسم الله ایماق ووژل شو. د کپ په 12 نیټه باندې په 2 پیښو کې چې ننګرهار کې تر سره شوې یو ځل بیا د انعکاس ټلویزیون کارکونکو مرسل حبیبی، سادیه او شهناز ووژل شوې. دومین تاکتیکی که مورد استفاده قرار گرفته قتل هم حملات هدفمند است که بیشتر کارمندان ملکی دولت، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر اینها بیشتر مورد هدف قرار گرفته و قربانی شد. تیر کال مرموز وژنې هم د خبريالانو پر وړاندې باندې کمین کې ناستوي. هغه مړینې چې ولې او څرنګه لا تر اوسه پورې روښانه نه دی. د قوس پر شپږمه محمد رفیع صدیقی د خورشید تلویزیون پخوانی اجرایي مشر د کابل په قرهباغ کې وژل شو او د لندۍ په 28 باندې فردین امینی د کابل په 18 ناحیه کې د هواد له څرنوالي بیا وایي چې خبريالانو پر وړاندې باندې تاوتریخوالي ټول پیښې څېړلې دي. قضایای خشونت علیه خبرنگاران که از جانب ارگان‌های امنیتی کشفی غرض تحقیق به سارنوالی افغانستان مواصلت ورزیده، به تمامی قضایا از جانب سارنوالی رسیدگی قانونی صورت گرفته. هغه څه چې د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د رسنیو فعالانو له لوري د نیوکې وړ خبره ده، خبريالانو پر وړاندې مخیز وژنو او پر وړاندې د حکومت نه رسیدنه ده. هغه ډول چې خبريالان کم د خبريالانو د وژنو د عاملینو د محاکمې شاهد دي. شاهد افزایش بیشتر از 30% خشونت‌ها در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها بودیم. شاهد افزایش قتل‌ها در حد 150% بودیم. خبريال په تیرو کلونو کې د تاوتریخوالي قرباني شوی دی. د تیر کال په لړ کې هم مخیزي وژنې بیا د سولې خبرو لوړو هڅو سره تر سره شوې. هغه څه چې اړینه پوښتنه ده دا چې خبريالان ورسره مخ دي. دا معنی چې د چا له لوري دوی وژل کیږي. د دې له امله چې ډیری کم کسانو او ډلو د خبريالانو د وژنې مسئولیت پر غاړه باندې اخیسته دی. دولت مانع تراشی میکنه در برابر کار خبرنگاران و از سوی دیگر ما شما میبینیم که حتی مخالفان مسلح خبرنگاران را هم به قتل میرسانند. د خبريالانو مخیزو وژنو د خبريالانو پر وړاندې باندې هم دروند سیوری غوړولی دی. اوس هم له هیواد څخه بهر د امریکا کولورادو ایالت بولدر ښار کې یوه هټۍ کې د ډزو په ترڅ کې څه کم 10 تنه وژل شوي دي چې له دې ډلې یو تن پولیس دی. د پولیسو پر خبره تېره ورځ مازدیګر ګنګ زنځیري هټۍ په یو برخه کې شوې ده چې پولیسو بیا بریدګر د یو کړۍ نښتې سره ژوبل او بیا وروسته نیولی دی. تېره اونۍ هم د جورجیا ایالت انتلانتا ښار کې یو څنډه کې هم 8 تنه کسان ووژل شول. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا مو علامل شه.